ګرانو کتونکو سلامونه علي خان شرپو یم او دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي صدر ایمل ولي خان د سکیورټي حوالې سره خبرې اترې روانې دي. یو خوا ته وفاق سکیورټي واغسته، بل خوا چې کوم دی نو صوبایي حکومت خپله یو خبره وکړله او هغوی خو اعلانونه کړي داسې ډېر اعلانونه یې کړي، کوم اعلان یې عملي کړ. وختي کار یې دی، حیران به شي چې دوی دا کومې خبرې دي. اوس ګرانو کتونکو طلال چودھري نو طلال چودھري سره ولی باغ نه دي سمول پکار. نن دې پارټۍ کې سبا بله پارټۍ کې بل وزاره پارټۍ کې ولی باغ چې کوم دی نو دا یو نوم دی په ټوله دنیا کې. دلته افغانستان، دلته کې انډیا، دا دواړه بني. او نن تاسو وینئ انډیا په چینلو باندې د ایمل ولي تاریخ چې کوم دی، باچا خان، بیا ولی خان او بیا چې کوم دی اسفندیار خان او انډیا والا ته اوس پته ولګېده. خو انډیا والا هغه خلک چې په دې ملک کې کم اغیار دي، بیلې دپاره چې کم کار کوي په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې کار کوي او انډیا په هغوی باندې انویسټمنټ کوي. نو هغوی دا وایي چې یاره عوامي نېشنل پارټي چې کومه ده ایمل ولي خان اب هم د دغې خلکو شانتې شي. عوامي نېشنل پارټۍ په خپل موقف ټینګه ولاړه ده. کله هم د ملک خلاف سازش نه دی کړی، کله هم داسې انتشاري غونډې نه دي کړي چې هغې کې د ملک املاکو ته نقصان رسېدلی دی، سرکاري خلکو ته نقصان رسولی دی. چې څنګه په دې ملک کې 9 مای شوله، څنګه چې په دې ملک کې نور داسې واقعات مخې ته راغلل. نو هلته کې انډیا چې کومه ده خو شیطانه ده او خو خپل شیطان توب کوي، نو هغوی دا حرکت کوي. خو ګرانو کتونکو زما په دې باندې کوم موقف دی، داسې خلکه چې هغوی ته دا خبرې چې کوم دی نو ته به وایې خو مرچ مې پې واچول، مرچ او مرچ مې له په هغه ځای کې واچول چې تاکتک یې وایي کیښې خوري کیښې. نو زما دا خبرې په هغوی باندې داسې لګي. نو پیک پوسټونه به کوي چې له الف خان دا وي الف خان دا وي. نو فلکۍ خو مو لختی ښودلې ده ځکه چې کار یې خو ټیک نه دی چې څوک دې صوبې له کار کوي. زما د سر ګل دی. نن ګرانو کتونکو هغوی دغه پیک نیوز او دا د دوی د شعورو نه وال ته ځای او دغه وال ګوره چې دا کم قسم کم اصلیت والا خلکه دي. د هغوی اصلیت په تاسو ګورئ، د هغوی هغه وال ته لاړ شئ نو هغوی نه به تا ته پته ولګي چې دا شیرنګ چا کړی دی. زما اوس هم دغه موقف دی. موږ د 400 یو 400 کې ولی باغ، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. 400 کې شرپو چیات خان شرپو خان، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. دا زموږ د ذلې پیژنګلو ده. دا چې کله په اسمبلی کې ولاړ وي نو دومره دومره مخونه دي نو ټوله دنیا ورته ګوري. او دا نور چې ولاړ وي نو چې اخبار ته خبر ولېږي نو سنګل کالمي به چلی ورپسې به کال کې یاره جي د ده خبر مې در لېږلی دی او دا رالېږ وچلوه او دوی پسې به ټیم به ته اخلي چې انټرویو درله درکړي. لکه دې وخت کې ایمل ولي خان نه چې ټیم اخلي او زما خواهش دی چې ورسره انټرویو کوم، خو کله به میلاویږي څنګه به میلاویږي. نو دا مصروفه خلکه دي. نو دا زموږ د ذلې لپاره د فخر خبره ده. دا چې 400 والي که نه تنقید به هم پې کوو، نیوکې به هم پې کوو، اختلافات به هم ورسره لرو، خو د ګریوان نه هم نیوي شو، زموږ ورته رسایي هم ډېره اسانه ده. نو دغه خلک چې دا کوم دا خبرې کوي که نه چې یاره دا چل دی د ستاسو دپاره مواز پورته کوي، د پښتون خان دپاره مواز پورته کوي. تاسو درغلي کوئ، تاسو د سره چې کوم دی نو حقیقت ویلی نه شئ، ټوټزم کوئ، پالشتوب کوئ. کله پلاران شي، کله قوم پلاران شي او کله چې کوم دی نو بیا هم دشمنان شي. نو دا خبرې دا تاسو کړي دي. خپل ماضي راواخلئ 2018 نه واله دې ټیمه پورې لکه ستاسو کوم داسې خبره چې هغه رښتیا ثابته شوه، صرف پروپیګانډې دروغ پیک نیوز په دې باندې چې کوم تاسو ساخته او د ملک خلاف سازشونه. نو دغې خبرو څه جواز نشته دی. موږ 400 وال یو، د 400 یو، په 400 کې به مرو، ژوند په 400 کې کوو. دا خلک په موږ خوږېږي، موږ په دوی خوږېږو. چې کله هم سخته راغلې ده شاته هم ښه کلک ولاړ دي. د ښه اختلافاتو باوجود په سیاست پوهېږي، غلطۍ هم ورته په ګوته کوو او هغه غلطۍ شته دي چې بعضې لیډرشپ راشي او وړوکې وړې وړې خبرې ته چې کیني. نو دې وخت کې د ایمل خان یو ډېره لویه مرتبه ده. ولی باغ، باچا خان، ولی خان
اسفندیار خان دستا د پاکستان چې څونه لیډرشپ ته دا دی ولی باغ ته راغلی په دغه به بیا کله یو ویلا کوم او په هغې باندې به خبره ترې کوم خو دې وخت کې ما په پیک نیوز باندې خبره کوله چې دا خلک پیک نیوز دغه کوي چې سکیورټي نشي ورکولی نو پیک نیوز ورکوي په خپله صوبه کې هم څوک نه مني افسر هم نه مني لکه دا کومه خبره ده خو تاڼېدار بدلوي خو ایس ایچ او بدلوي خو سیکرټري بدلوي خو ډي سي بدلوي نو دا زه ایمل خان ده او نن د سکیورټي خبره کېږي نو د لیډرشپ د سکیورټي کلم نه دی اخیستل پکار دا زموږ اساسه ده او دا به د حکومت ذمواري ده د ریاست ذمواري ده د دوی تحفظ اگر چې په دغه ضلع کې په دغه صوبه کې موږ هم ژوند کوو د سکیورټي حوالې سره دا بیروکریټ چې کوم دی که نه د دوی خپلې منشاګانې وي او خپل سوچونه وي چې سکیورټي دوی چاله ورکوي او څنګه یې ورکوي او په کومه یې ورکوي هغه کولی شي خو چې کله داسې خبرې راشي چې چا ولا په لکې خپې ښودلي نو هغوی ته مسلې را پیدا کوي نو موږ په دغه کې ملګري نه یو بلکل سکیورټي چې کومه ده دا ایمل خان ته فوري پکار ده فوري غوښتنه کوو کم خلک چې دغه پیک نیوز خورئ نو هغوی دې په ځان چک ولګوي زما موقف دغه دی او ښه پلو دی او ښه برملا دی ډېره مننه